پاک فوج او اپریشن غضب للحق په حق کې د چمن قبایلي عوامو یوه کار ریلي راویسته. دا کار ریلي د چمن د بایپاس روډ څخه شروع شوه چې پرمال روډ، تاج روډ سره کلنګ راله د پریس کلب وخت او بیا به ځي د چمن پر روغاني روډ به دا اختتام پذیر کیږي. په دا ریلي کې چې کوم شرکا موجود ول هغو د پاک فوج زنده‌باد نارې ووالې او د دوی په لاسو کې قومي پرچمان ول او د پاک فوج سره او د وطن سره د محبت مکمل اظهار وکړي. زما سره په دې باندې د خبرو کول والا ځوانان موجود دي. څه ویل غواړې د نن ریلي مې راایستلې ده؟ لکه څنګه چې د چمن عوام دا ثابته کړله چې موږ د خپل پاک فوج سره فرنټ لاین شانه به شانه ولاړ یو، یو قسم قرباني څه دریغ نه کوو. موږ غافل نه یو، موږ د خپل دفاع لپاره همیشه ولاړ یو او د افواج پاکستان او د عوامو چې کوم رشته د هغه د مینې او د زړه رشته ده او دا رشته د فتنه خوارج لپاره د شکست ضامن ده. ته څه ویل غواړې؟ موږ دا ویل غواړو چې زموږ کوم د چمن جوانان یا په کوم وخت نن په ډېر زیات تعداد سره دي راوتلي دي، موږ د خپل پاک فوج سره زموږ کوم ځوانان چې شانه په شانه ولاړ دي او موږ د اف سي بلوچستان او د پاک فوج سره هر وخت خپل قرباني ته ولاړ دي د همیشه دپاره. او زموږ د چمن کوم نوجوانان چې او کوم نوجوانان نسل چې کوم روان دي، زموږ د چمن یو نیم کسان ته موږ دا خواست کوو چې په سوشل میډیا باندې په افواج پاکستان یا په اف سي بلوچستان چې چپه ورسته کمنټونه کوي د دې څخه اراده وکړي. دا زموږ ملک دی، دا زموږ ایمان دی، موږ د دې سره هر وخت شانه په شانه ولاړ. عزیز ماما ته څه ویل غواړې؟ پاک فوج په حمایت کې ته ریلي راایستلې ده. موږ خو پاک فوج په باره کې ریلي راایستلې ده. دا زموږ ملک دی، دا زموږ وطن دی، دا زموږ فوج دی. دا موږ د دې لپاره نه دی راایستلی چې اوس موږ پر فوج باندې نوره یو نفقه واړو یا بل کار وکړو. دا زموږ وطن دی، دا زموږ ایمان دی. په قرآن او حدیث کې لیکلي دي چې د خپل فوج به دونې قدر کوي کله د فرشتو. دا زموږ فوج دی. موږ هر وخت انشاءالله تعالی د خپل فوج د خپل سرکار سره همیشه په هر تعاون ولاړو. دا و د ریلي کسان چې هغو دا زیاته کله چې دوی د خپل ملک او د پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ دي، دا زیاته کله چې موږ به غافل نه او د ملک د دفاع دپاره د سرحدو د حفاظت دپاره د خپل پاک فوج سره شانه به شانه ولاړ.